أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیات نمبر یوسل سلرشتم سورة آل عمران سلورم سپارہ اذ پاہغ وقت کی تقولو چتا اویل اے نبی علیہ السلام للمؤمنین مؤمنانتا الن یکفیکم آیا ہرگز بکافی نشی دیتا سی دی پارا ان یمدکم چه امداد وکړي د تاسو ربکم رب د تاسو بثلاثه آلاف پدریو زرو من الملائکه د فرشتونا منزلین نازل دنکی بلا ویلنا ان تصبروا کچرت تاسو صبر وکئ وتتقوا او پرهیزګاری وکئ ویاتوکم او دوی راشي تاسو ته من فورهم هذا پدغه ځای کې یمددکم امداد بو کی اللہ تعالی د تاسو امداد بو کی د تاسو ربکم رب د تاسو بخمسه آلاف پنځو زرو من الملائکه د فرشتونا مسومین چې نه خداری بوي نو غزوه بدر کې فرشته راغلي وي 1000 راغلي بیا 3000 شي او د 500 وعده وشو نو رب العالمین فرمائی اے حبیبہ مومنانو ته وایا چې زب کافی شم د تاسو د پاره چې تاسو امداد زو کما نو نبی پاک علیہ السلام ډیر پریشان او چې دا به څه کیږي ډیر زیات خفه او دعا وکړه الله پاک ته او به دعا کې وژړل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورغاړې وته او ورته فرمایي چې موږ در سره یو کنه نو فرمایي چې ټیک خو یا الله کدا غزوه بدر کې مؤمنان ناکام شول نو په دې ځمکه باندې به د تا عبادت ونشي ځکه چار طرف ته کفر دی دا یو موټی مسلمانان دي صحابه دي په دغه ټیم کې نبی علیہ السلام دعا کې په خندا شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایي سلام و خندل اې د الله محبوبه چې خندا په دې راغله چې هغه مخامخ غونډې ویني چاو ګردونه پې ویني چاو چې جبرائیل علیہ السلام سره د فرشتو راغی او غزوه بدر کې د مدد د شرکت لپاره راغی سبحان الله دا د نبی پاک علیہ السلام د دعا غا اثر دا د الله تبارک وتعالى غا پیرزوینه وا هغه امدادو چې دا کافران په هغه باندې مردار شول صحابه فرمایي کنه موږ کافر ته تور تاو کړه چوبم قتل سربت ایمان مخ کی ورزیدو الله موږ تاسو ایمان سلامت کی صدق الله العظیم